الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على افضل الرسالة اما بعد. عزتمند اوریدونکو د سورزونه هغه زمونږه کلیپونه روانو د مفتی زید الله صاحب او زمونږه په مابین کې هغه یو اختلافي مسله روانه نن په هغه باندې د مبادیات مجلسو په دغه مبادیاتو د مجلس کې زمونږ په سو خبرو باندې هغه اتفاق راغی. نو هغه اتفاقی خبرې هغه دلته په مجلس کې هغه تاسو ته شیر کو. هغه خبرې دا دی بسم الله الرحمن الرحیم. هغه مجلسونه چې په هغه کې تلاوت نعت سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانېږي او د هر قسم مفاسد شرعیه او تخصیصات شرعیه او د هر قسم خرافات او بدعات او رسومات نه پاک وي نو موږ دا عبادت ګڼو. او هغه مجالس چې په هغه کې مفاسد شرعیه تخصیصات شرعیه یا خرافات بدعات رسومات وي نو موږ هغه ناروا او بدعت ګڼو. په دې باندې زمونږه هغه دسخطونه هم راغلل په دې سکرین باندې تاسو ته هغه موږ دغه راولو. دلته کې کم حاضر علما چې دي لکه حجت مولوی صاحب دغه رنګ چې دی نه هغه زموږ سره ارجمن مولوی صاحب دغه رنګ مولانا حبیب الله مفتی زید الله صاحب مفتی سمیع الله صاحب مفتی امتیاز صاحب د دې دسخطونه او دغه رنګ چې دی نه هغه متعلم عمر زاده صاحب د دې دسخطونه هغه په دغه مسله باندې هغه زموږ راغلل. لہذا د دغه کم خبرې چې ذکر شوې د دې مطابق چې د بدعات او رسوماتو نه یو پاک محفل وي هغه مونږه جایز ګڼو. دی هم جایز ګڼي مونږ هم جایز ګڼو. وس یو محفل داسې دی چې په هغې کې بدعات وي خرافات وي هغه مجلس هغه دی هم ناروا ګڼي مونږ هم ناروا ګڼو. نو لہذا زمونږ په دغه خبرو باندې اتفاق راغی. نو لہذا مناظرې ته په دې کې چې دی هغه ضرورت رانغی. نو لہذا دا خبره مونږ په دې باندې هغه ختمو. دغه پاڼه زه په ویډیو کې هم راولم او پیج نه به هغه هم شیر کو. نو دغه زمونږ وضاحت په دې باندې به دی هم انشاءالله خپله خبره چې دی هغه کوي دغه خبرې به دی تاسو ته هغه هم بیان کړي. د مبادیات سٹارٹ دیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام د دې ویډیو په ذریعه باندې زه خپل ټولو اوریدونکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د ډیرو ورځو نه زمونږ د جناب مفتی ناصر خان بابر صاحب سره په دغه مسله باندې چې تاسو ټولو کلیپونه هغه اوریدلي په دې باندې زمونږ ډیر کلیپونه شوي. نن په 23 تاریخ جنوري باندې زمونږ د مبادیاتو مجلس چې دی نو هغه منعقد شوی. د مبادیاتو مجلسو کې دغه ټولو علما کرامو چې دی نو هغوی حاضري وکړه. ټولو هغه تاسو په سکرین باندې وینئ. زمونږ په دې مسله باندې اتفاق راغی او هغه اتفاقي لیکل هغه زه تاسو ته په دې خپل پیغام کې په دې خپله ویډیو باندې هغه تاسو ته بیانوم. تاسو هغه ټول واورئ. هغې کې دا مسله اتفاقي ذکر شو چې هغه مجلسونه چې هغې کې تلاوت نعت سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانیږي او د هر قسم مفاسد شرعیه تخصیصات شرعیه او هر قسم خرافات او بدعات رسومات نه پاک وي نو موږ دا عبادت ګڼو. یعنی دا جز زمونږ او د دوی په منځ کې اتفاقي راغی. او هغه مجالس چې په هغې کې مفاسد شرعیه تخصیصات شرعیه یا خرافات بدعات رسومات وي موږ هغه ناروا او بدعت ګڼو. په دغه خبره باندې زمونږ د دوی سره اتفاق راغی د مبادیاتو په مجلس کې. د دې وجې نه چې دی نو هغه مناظرې تاریخ هغه موږ مقرر نه کړه. مناظره په دې ځای باندې زمونږ اتفاق راغی مناظره ختمه شوه. اوس کوم محفل چې هغه د دې قانون موافق و دا پاڼه به موږ انشاءالله تعالی ویډیو کې شیر کړو چې د دې قانون موافق و چې هغه بدعات رسومات او تخصیصات شرعیه وغیره نه هغې نه خالی و نو بس هغه به جایز وي. او کم محفل چې هغه د دې قانون موافق نه و هغه به ناجایز وي. په دې باندې زموږ د ټولو متفقه دسخطونه چې دي نو هغه شوي دي او د دې نه بعد به انشاءالله تعالی زموږ کوم ویډیوګانې چې په دغه مسله باندې روان وي هغه به اختتام ته ورسي. آینده دپاره به نه دوی په دې مسله باندې زموږ خلاف کلیپ کوي ویډیو کوي نه به موږ د دوی خلاف کلیپ کوو. آخر دعوانا ان الحمدلله.